پیدا شو په 80 هجری کې او وفات شو په 150 هجری کې. او امام حسن ابن عماره دا یو مشهور محدث او فقيه هغه ورله غسل ورکو او امام صاحب وصیت کړو چې را دا بغداد چې کوم خار دی هغه کې مقبره خزران سم مقبره خزران هغه کې ما دفن کې نو دا هغه چې کوم مشرقي طرف دی هغه کې دفن کړی شو. بیا وروسته چې 459 هجری کې د سلجوق یو سلطان او سلطان ارسلان سلجوقي هغه د امام صاحب قبر سره نږدې یو مدرسه جوړ کړه او نوم یې ولا ورکو مشهدی ابي حنیفه. مشهدی ابي حنیفه د امام صاحب کتابونه سو نو ډیر کتابونه کتاب الاثار برواية امام زفر، کتاب الاثار برواية امام ابو یوسف، کتاب الاثار برواية امام محمد، کتاب الاثار برواية امام حسن ابن زیاد، الفقه الاکبر برواية امام حماد ابن ابي حنیفه، الفقه الاکبر چې هغه ته ویل کېږي الفقه الابسط برواية امام ابي مطيع البلخي، دا رنګ الرساله الى عثمان البتی، دا رنګ کتاب العالم والمتعلم، کتاب المجرد في الفقه، كتاب الرهن، كتاب الفرائض، كتاب الشروط، كتاب الصلاة المقصود في الصرف، كتاب اختلاف الصحابة، كتاب السير، كتاب الجامع، كتاب الرد على القدرية، كتاب الوصية وكتاب الرائع. دا د امام صاحب تالیفات چې مختصر میں تاسو ته ذکر کړل. د امام صاحب د زوی حالات مختصر ذکر کو. امام حماد ابن ابي حنیفه نوم سو حماد او کنیت سو ابو اسماعیل، کنیت سو ابو اسماعیل د یوزوی دغه په وجه باندې د کنیتو ابو اسماعیل او د پلار نوم امام ابو حنیفه نو نوم داسې شو ابو اسماعیل حماد ابن ابي حنیفه نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان. دا د پیدایشم چې په کوفه کې شو خو تاریخ چې دی هغه کې سو نقل نشته چې کله پیدا شوی او تاسو ته ویل چې هغه وخت کې صحابه تابعین مو او محدثین مو فقها مو لوی خلقو نو دا زیات هغه وخت کې چې هغه ځای کې علم هم ډیرو او د امام صاحب سره پاتې شو او د امام صاحب نه ډیر مضبوطه علم حاصل کو او د دشمار د امام صاحب په غټو شاګردانو کېږي لکه امام یوسف صاحب، امام محمد صاحب، امام حسن ابن شیبانی صاحب، امام ظفر صاحب وغیرہ داسې غټو استادانو کې شاګردانو کې داغه شمار کېږي. دغه رنګي علامه سیمیری مناقب الامام الاعظم کې وی ان الغالب كان على حماد، امام حماد باندې څه غالب الدین، دین یعنی عقیده د بارا د افهام او تفهیم ملکه وت الله ور کړو چې عقیده بسنګ خلق ته بیانې څنګه به پوي. دغه رنګي والورع تقوا پرهیزګاری، والفقه فقه وکتابه الحديث او د حدیث لیکل. او امام حماد صاحب چې صحیح مانو کې د خپل بلار د جانشین کېدو حق ادا کو او علم الکلام، علم الحدیث، علم الفقه، زهد و تقوا پدې کې د امام صاحب مشان یو لوی انسانو. کان حماد شدیدا علی اهل الهوا، بشر ابن ولید وی مناقب الامام اعظم کې چې امام حماد پدې خواهش پرست خلق باندې ډیر سخت یکسر علیهم اقاویله، داغي باطل خبره به دندان شکن جواب ورکو. ويحتج عليهم بحجج لم يكن تيسر ذلك لحذاق المتكلمين، او داسې دلایل سره به داغي رد کو چې ماهر متکلمین او تمام دا غړي رسان نو دا طریقه. او د امام حماد سلور زامنو دا غټ زوی نوم اسماعیل نو په دې وجه هغه ته ابو اسماعیل ویل کېږي. مناقب الامام الاعظم کې علامه قردری چې کوم د امام سمعانی په حواله سره دا نقل کړي وله من الولد ابو حیان و اسماعیل و عمر و عثمان. د امام حماد څو زامنو سلور، یو ابو حیان، بل اسماعیل، بل عمر او بل عثمان. ولي اسماعیل القضاء بالبصره، اسماعیل ته چې دا خلیفہ مامون رشید د طرفنا بصره کې عہده د قضا ورکړی شو. وروا عن اخيه عمر ابن حماد، او دا خپل رور د عمر بن حماد نه روایت نقل کړي او د کله وفات شو په 176 هجری کې وفات شوی دی. دا د دې تاریخي وفات دی. نو دا امام صاحب د فقه اولنی راجمه کوون کې دی. دا خلاصه شو. امام صاحب
د ټول نمخ کې فقه چاره جمع کړی را تدوین د فقه چا کړی امام صاحب کړی ګوره الله تبارک وتعالى د قران کریم د شریعت بچا نازل کړي په نبی رسول الله او د اغه له زې ور کړي د چا بزري د صحابه بزري او دا غرنګي بیا تدوین دا غي چا کړی دی امام صاحب کړی دی هغه کتابي شکل کې امام صاحب لیکلی دی او دا رمبن علامه سیوطي صاحب وایي انه اول من دون علم الشریعه ورتبوا ابوابا دا غرنګي بیا امام صاحب تجربه حالات چې کمرال امام صاحب دا حالات مطابق قانون سازی افراد سازی داسې شاګردان یو ټیم تیار کړي داسې شاګردان چې داغه کتابونو ته خلک وګوري د امام محمد صاحب کتاب ته یو کس کتلیو وی هاذا محمدکم الاصغر فكيف محمدکم الاکبر دا تاسو ورکوټه محمد دی غټ محمد صلی الله علیه وسلم بم څنګه بیا تاسو ورکوټه محمد دی دغه د حال د علم نو تاسو غلوی محمد دغه بس حال وی امام صاحب دومره زبردست افراد سازی کړی و او امام صاحب ته تاسو دا پته ولګی په جیل کې سزا ورکړی شو او بیا زهر ورکړی شو دغه بزری شهید شو او دا غدزوی حالات هم تاسو ویلي امام محمد ډیر تکړه ډیر زبردست د خپل پلار په علم الکلام په علم الحديث په فقه زهد او تقوا کې د خپل پلار جانشینو او دغه حق ادا کړی 173 هجری کې وفات شوی اخر دعوانا الحمدلله